بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کی شکریہ ادا کوو انجمن حسینیہ فیڈریشن پسدارو انتظامیہ کسانو صدا خپل پروګرام منعقد کړی دی. بیا تاسو مؤمنینو دوری قوم جوانانو خصوصي شکریہ ادا کوو چې تاسو یقینا ډیر شارټ نوټس باندې دلته حاضر او موجود یوئ. هر کله چې تاسو ته خپل مرکز نه غاک شوی دی تاسو د غاک باندې همیشه دپاره لبیک ویلی دی. وی تاسو د کامیابی و د ترقی و ناقابل تسخیر شولی راز انداز دی. څه مرکز باندې چوک دخته سترګې نه کړي څه ورېځه دی که شپه دی عید دی که عید نه دی خوشحالۍ دی که غم دی خو مرکز غاک باندې هر چا همیشه دپاره لبیک ویلی دی. یقینا داسې قوم چې کله خرپېږي نه ناکام نه کېږي شکست ته دوچار نه کېږي تسلي اوسئ چې هغوی مرکزي نقطه موجوده وي هغوی قیادات موجود وي هغوی رهبریات موجود وي هغوی نظام موجود وي هغوی وحدت موجود وي هغوی کې تاسو غوندې دغه جذبه موجوده وي. زه دعا کویم چې پروردګار عالم دې تاسو دغه جذبه د مینه مرکز سره همیشه دپاره قیامته پورې قایمه دایمه ساته انشاءالله. زه حدیثو ضمن کې مو د ایم پی سیکریټري صاحب خپل بهترین الفاظو کې حق ادا کړلو. سیکریټري صاحب هغه نه بهترین انداز کې غزت سو آیاتو ضمن کې کسب قرآن واضح الفاظو کې ویلي دي چې وحدت ډیر ضروری دی. اتفاق و وحدت مهم شای دی بنیادی شای دی اساسی شای دی. قرآن ته که تاسو سترګې وغړوئ زه به تاسو یوه حواله دیر کم. کله چې موسی پیغمبر کوه طور ته وختلو ورور ته نظام حواله کړی و هارون ته واپس راغللو قوم بچړه پرست شوی و غوی منله که نه ځان ته یې ته نه بت جوړ کړی و. نو وخت ټایم کې موسی پیغمبر ډېر غصې حالات کې راغللو ورور یې ګیرې نه ونیوللو یعنی هارون یې ګیرې نه ونیوللو ترڅ به لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي. هارون ورته وویله چې موسی مو ګیرې نه مانسه سار نه مه مانسه ما ملامات کوه. واجه دا وه چې ما پرېږدولو انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل. زه دغې خبرې نه وډر شوم چې ته ونه یې چې قوم د دوې حصې دوې ټوکړې ویلې کړی دی. دغه ځینې یو عالم مفسر دی آیت الله محسن کرتی بزرګوار نتیجه داسې خلي یعنی داسې وایي چې دغه پیغمبر ما او تاسو ته یو پیغام پرېښلی دی قرآن کې چې که قوم مشرک شي قوم بچړه پرست شي دا خیر دی فرق نه کوي. خو چې قوم تقسیم کې تقسیم رولی قوم کې تفریقه رولی دا ټول نه زبون کار انداز دی ټول نه خطرناک کار انداز دی. نو نن کسا ایمو وحدت عوامل مختلف دي اسباب د وحدت مختلف کېدای شي خو محور د وحدت مختلف کېدای شي. زه د دوه شنو تاسو ته عرض کم کسا وحدت محور شغل پیشایا کېدای شي لکه سټوډنټ فیډریشن وغیره وغیره پیشا دی که نه یوه وحدت یوه محور جنسیاته کېدای شي مثلا سړی وحدت ښځو یونین د خپل ځای کې دی. وحدت یو محور څه کوم دی منطقه ولکایه کېدای شي لکه تاسو ته پاته دی مثلا عرب لیگ دی یا یورپین یونین دی دا منطقي حساب سره دی غلکي حساب سره دی. وحدت قبیلې بنیاد باندې کېدای شي مثلا لکه فارس والا وحدت عرب لیگ والا عرب بنیاد باندې وحدت کړی دی. وحدت محور انیشان سره اقتصاد کېدای شي لکه اوپیک والا وحدت کړی دی یا ورلډ بینک چې کومه دی یو وحدت دی. ای وحدت مختلف اسباب دي خو وحدت یو بهترین سبب بهترین محور هغه دین دی مذهب دی نظریه دی عقیده دی. تاسو کورمې کې وګرځئ ګوئ مختلف قسم ته تنظیمونه شته ادارې شته د خدای د قایمې دایمې ساتي چې به خدمتونه کوي خپل ځای کې خو وحدت دپاره محور څه کوم دی هغه ایمو مرکز دی ایمو اساس مرکز دی. ویلې مرکز ایمو رابطه نه اقتصادي رابطه دی نه مرکز ایمو رابطه قبیله‌ای رابطه دی نه مرکز ایمو رابطه ژبې بنیاد باندې دی منطقي بنیاد باندې ایمو مرکز سره رابطه عقیدې بنیاد باندې دی ایمو مرکز سره رابطه نظریه بنیاد باندې ده.
ایمو مرکز سره رابطه خپل مذهب بنیاد باندې دی. و یاد وساتئ کوم وحدت څه محور دا شی مضبوطه نظریاوي فکر وي نظریاوي مذهبي یا کیداوي هغه وحدت هیڅ کله نه ماتېږي. تاسو د کور مې کې کس مختلف قسم د تنظیمونه واخنه راتلل تلل راغلل لوړل ختم شول خو مرکز نه صرف ختمیږي نه څه ورځې نه بله ورځ ته پویا یا کېږي مضبوطیږي یا کمزوریږي نه مرکز ویلی دی محور نظریه ډېره مضبوطه ده اساس بنیاد مذهب دی عقیده ده او دا عقیده که تاسو وکسوئ دا پښتنه بچو نه کوئ زه به داسې د ټایم څه وړو بچی ونه وکوئ دا پښتنه بچو نه کوئ سپین ږیرې نه وکوئ دا پښتنه بچو نه کوئ تعلیم یافته ونه وکوئ بې تعلیمه نه وکوئ دا پښتنه چو نه کوئ کلو وطنو کې ډېر وریا وریا اوس یې هغوی نه پښتنه وکوئ څه مرکز کورمې کې څه رول دی څه کردار دی هر څوک به درته وایي چې مرکز نه مو سارو جانو مالو تنو هر څه قربان وي هغوی ته پاته دی چې مرکز کردار چې پرېښلي دي مرکز کړي چې دي مرکز بنیاد څه شی دی دا ډېره مهمه نکته ده یو بله نکته ته وښیم کس هغه عوامل اتحاد دي اتحاد عوامل مختلف کیدای شي څه بنیاد باندې اتحاد کیدای شي سبب یې څه شی دی کسه قرآن کې سوره حشر کې مختلف د عوامل و اسباب خیلی شوي دي یو محبت خیلی دی یحبون من هاجر الیهم که تاسو وکسوئ مرکز کې دا هغه سبب موجود دی مرکز سه خلکو مینه دی مرکز خلکو سه مینه دی دا مینې والا رشته دی دا حقیقت دی دا رشته څه بل بنیاد باندې نه دی څه فورس نه دی شوي څه پیسو بنیاد باندې نه دی دا مینې وا رشته دی د یو عام کس ته وایه څه مطلب هغه مرکز نه څه ګاټه نه څه ګوټه نه څه فایده هغه به درته وایي چې مرکز ما مینه دی دویم شی دعا قرآن کې څه دعا سبب د وحدت کیدای شي هر یو کس ورد زبان باندې مرکز ته څه شی دی دعا دی دریم خدمت د یاد وساتئ مرکز ته ډېر داسې کسان شته دي د کور مې کې څه مخکې مرکز سره وابسته نه و چې کله مرکز ته راغلل خدمت جذبه یې دلتې ولې د خدمت منډه ترډه حقیقت دی دلتې څه ته پیشنماز هغه ادارې نه علماو ادارې نه راڅې په زور فېډریشنه پورې دلتې هر یو کس خدمت نه سرشار دی خلکو ته پته لګېږي چې شب و روز سوره دلته خدمتونه کېږي دلته داسې نه دی چې صرف مثال یو مړی بنیاد باندې خوراک نه دلته جذبه د خدمت موجوده دی دا یو حقیقت دی دریم شی حرص و حسد نه وریا شوله قرآن دی چې ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا دلته یاد وشته نه حرص شته نه لالچ شته نه حسد بنیاد باندې دلته بغیر د حسده بغیر د لالچه یو مینه د مرکز سره خلکو ولفت د مرکز سره اخیری دوه درې عامله ته خیم کسه یو کنجوسۍ نه وریا شوله دی مرکز ته که تاسو سترګې وغړوئ مرکز رابطیان دا شی د خلکو سره بخل و کنجوسۍ نشته دی مرکز څه کله ضرورت شوی دی تاسو ته پته وي زخمیانو مسله دی شهداو مسله دی چی شي مسله دی مرکز بلاوس خرچه کړي دی که محاذ باندې خرچي دي مرکز بلاوس خرچه کړي که دفاع مسله دی مرکز بلاوس دفاع کړي دی بل طرف ته مشالوی مو کام توری کام جذبه خود زنده ساته څه مرکز باندې هم اندیشون سه توری کام هر وا خرچه کړي دی او سویلور دی یو بل شی اخوات و برادری دی یاد وساته مرکز بنیاد کسا زنه وخت کې داسې یاوي غلط فهمه یا زنه وخت کې دا شی وي سوء ظن څه مرکز ته انسان راشي خپل او ته پته لګي دلته څوره اخوات و برادری قایمه ده څومره مینه محبت قایم ده مرکز چاته خپل پردي نگاه سره نه دی لیدلی شي مرکز هر چاته دغه نگاه سره سترګې غړي چې دای دغه خطې بشنده ده هر چو سینې سر نږدې کوي اته بل خبره ده که یو کس نر نږدې کیږي یو کس خامخو حسد لري یو کس خامخو مرکز ته نږدې کېدل نه غواړي څه بنیاد باندې یا دکاني بندي یا دکانداري ختميږي هغه بل خبره ده بل خبره ده یو سیاسی صدر دی یاد وسته مرکز کې سیاسی صدر ډیر زیاته دی سیاسی صدر لکه مو جلال سره ډیر خپل انداز کې خبره وکړه ته کسه کله د څه کسی رتی تاسو جواب ما ورکوي چې تا مثال مشتای مسینې ستری دي مو زیاړي برداشت کړي دي مو هر څه برداشت کړي دي مرکز بنیاد باندې تاسو ته پاتې وي خدای رحم وکړي شهید هغه باندې شهید هغه به دا جملې ډېرې کولې چې مو باندې گزارونه شوي دي هر څه شوي دي خو ما معاف کړي دي ایما سینا او تسره ده دینه تیر شه پیشنما شیخ علی مدد هغه دور 30 سال پیشنمازه کې ډېر اونچ نیش فراز و نشیب رغلی دی خو پیشنماز هغه سینا ستره و اندیشون سره موجوده پیشنماز دا به تاسو ته پته وي چې هغه زندګۍ کې ډېر اونچ نیش راغلل خو هغه سینا ستره دی هغه کې ما ذاته پوری خبره وي ز خپل ذات نه تیریم ایما ذات ایما ځان شخص قربان دی توری کام باندې دغه ادارې باندې خو څه نظام خبره وي نظام جوړېدلې خبره وي بیا زه دغه نظام سره مضبوط ولاړ یم
زه که څه تاسو ته داسې ساده پښتو کې څو عرایض وکړم داسې د قربان مشم یاد وساتو. یو مرکز زه نه یم مرکز، ما ته وایي مرکز، لالا نه دی مرکز، مثلا جلال سر مرکز نه دی، مرکز یو نظام دی. یاد وساته نن جلال سر ورکې دی، بیګا لالا ورکې و، سبیل ببل شکر کی وي. خو یاد وساته کله چې یو شخص ورته راغو خدمت یې چې کله کي بیا دغه مرکز نماینده وګرځېدلو، بیا څه ته خامخا لګېدلی ورپسې قسمه قسم طریقې څخه خرپولې کوشش یې کوي، یا پوسټونه کوي یا چې کوي، یا چې دا سوچ ود بیا دې باندې وکته څه دې ټایم کې دا کاس دا هغه کاس نه دی چې ته ذاتي څه مسالې ورسره وي هغه نګاه سئ کسې بیا دی مرکز نماینده دی، دی مرکز سیکریټري دی. بیا تو باندې دې صورت کې بیا خلوص دغه ځکه ظاهري کې تو باندې دفاع ضروري دی، ټایم کې دفاع ته وکا مضبوطه دفاع وکا. مکسو وقتاً فوقتاً مثلا کوم یو سیکریټري راغلی دی، لالا دور وغه نه مخکې دور دی، جلال سر داودین ورسته بیا داسې دور رسي، داسې ما چې ما په تابع به سیکریټري رسي، دا ما یا ٹھیک شو. پیشنماز هغه ته سوچ کوي، هغه ډېر بلند سوچ کوي، او داسې پیشنماز هغه پرې وخت چې چیک کې ویز می مغاز میله ډېره نه دی تو دپاره څه وخت چې دا مخلص دی نه دی، قوم سره صادق دی نه دی، تو چې ومنلو څه صادق دی، تو ومنلو مخلص دی، بیا ته څنګه پیشنماز هغه نیتو باندې شک کوي، ارادو باندې شک کوي، استخارو باندې شک کوي، بیا ته اندغه ځکه تو خلوص پته لګي چې خلوص نشته دی. مو دغه ځکه داسې قربان مشم یاد وساته دغه ایمو زور کوم ځکه تمامېږي دا نیټ باندې فیسبوک باندې سوشل میډیا باندې زه خپل جدیدي ته هم دا بزدلی دی، یو قسم دا بزدلی دی. دا بزدل انسان لیکل نه کوي، بزدل انسان زیاړې په پناه مخې نه کوي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، ځینې وخت کې به یونې پوسټ وکړلو چې ما به یو محفل کې ولید، ما به اشاره ورته وکړه چې پلانکې دلته لږ راشه چې ما سره به کېناستو، ما به ورته څه پوسټ کړی و راڅه لږه جامه په وکړو، رنګ به تک زیړ شو، بیا به توبې کولې. ما ورته ما ډارېږم مخامخ چې یایې اندي ته د جرأت نه وي، څه ته پناه مخې لیکل کوي، مخامخ دسه خوله نه وي، مخامخ دسه خبره نه وي، دا بزدلی دی. نه دا بزدلی ما کوي قربان مشم. مو پیغام داسې ورکوو چې کله چا باندې داسې اعتراض وي، ما نه وي، مثال در کوم دلته فعلحال موجود وي، سیکریټري صاحب دی، پاسدار دی، فیډریشن دی، راشه مخامخ کښېنه، کېدای شي مخامخ تا ته داسې تا کوم خدشات وي هغه برطرف شي، ته خپله تسلیم شي، ته ومنې چې مرکز د خلوص بنیاد باندې دلته کار کوي. او ته یاد وساته د کورمه مضبوطه دی، دغو ټولو ضلعو کې و ضلعو کې چې سابقه فاټه وه چې مرکز کورمه مضبوطه دی، تورای قوم مضبوط دی. دا زه درته لکه څنګه مو ډېر بهترین قدرمن د ایم پی ایس سیکریټري صاحب خبره وکړله چې 70,000 ورې زه ویلی شم، زه درته 70,000 ورې ویلی شم قسم سره چې که کورمه مضبوطه دی دغه مرکز برکت څه مضبوطه دی، این مرکز قربانه و برکت مضبوطه ده، این مرکز عظمت واجی مضبوطه ده، این مرکز قدرت واجی مضبوطه ده، این مرکز طاقت واجی مضبوطه ده، این مرکز یونیتی واجی مضبوطه ده. راشوی ز ټولو ته دا پیغام ورکوم، راشوی مرکز سوا درېږئ، مرکز راشوی مضبوط کوئ، مرکز دفاع وکوئ، مرکز داسې نه دی، مرکز ټولو دی، توري قوم ته مرکز غوږه خلاصه دی، سترګې ټولو دپاره برابرې دي. خدا دی چې تو خلوص وي، تو کې خلوص درکې وي، ته مرکز ومنې، ته مرکز ایز قیادت بنیاد باندې، مشر بنیاد باندې، مرکزیت بنیاد باندې ومنې. دا نه وي چې ته یې نه مرکز نه زه پاسه یم، که دغه ځای کې دا نګاه د وي دا بیا تو خلوص نشته دی، دغه ځای کې بیا صداقت نشته دی، دغه ځای کې تفریقه د مو بیا اندښته یایو. زه خپلې خبرې په دغې ختموم. کسه ایمو انجمن دپاره دا دوې ادارې که فیډریشن دی که پاسدار دی، دا یقینا دوی پاری دی، دوا لسونه دی، دو سوره مضبوط ده، انجمن وسندوره مضبوط ده، انجمن مضبوط ده، پیشنماز مضبوط ده، پیشنماز و مرکز مضبوط ده، تورای قوم مضبوط ده. دا اقدام څه کومې طریقې سره شوی دی، مو مشرانو کړی دی، بھرپور حمایت کوي دغه اقدام، هر ټایم کې ورسره ولاړ یو، مرکز مضبوطی غواړو، انجمن مضبوطی غواړو، پاسدارو مضبوطی غواړو، فیډریشن مضبوطی غواړو. مو بظاهري خبره دا ده توکم یاد وساته، ایمو یوه بدبختي دا ده کله توري قوم باندې بعدې ورځې رغلي دي، تاسو ته ښه پته ده، خدای د مو باندې بیا داسې بعدې ورځې ما راولي، کله بعدې ورځې رغلي دي بیا تاسو لږې سترګې خوا وغړئ چې محاذو ته د چوک دفاع دپاره سامان وړي، بیا خو دغه ته لږې سترګې وغړه محاذ ته د چوک منډې وایي، بیا خو دغه ته سترګې وغړه چې زخمیانو ذمه د چوک خلي، بیا خو دغه ته لږې سترګې وغړه شهداو ذمه د چوک خلي، بیا دغې خبرې لږه پښتنه وکړه یتیمانو ذمه د چوک خلي، بیا دغې ذمه لږه وخه کونډو بورو ذمه د چوک خلي، د ذمهداري دغه ځای کې
مرکز دی د نورو شیو کې ذمہ دار ویلي مرکز نه دی د نورو شیو کې مرکز ته ویلي حق ته نه یې کیل د نورو شیو کې فایدو کې مرکز ته ویلي حق نه یې کیل چې کله ګاټه ځون ته وړي تاوان مرکز ته پرېږده دی ګاټه مرکز ته پرېږده تاوانه مرکز ته ذمہ ویر کا خدای تاسو باندې برکات کېږدوه خدای تاسو جذبې باندې برکات کېږدوه مو تاسو ټول انشاءالله نه صرف څه مو ایمو زمان ایمو اولاد ایمو نسلونه مرکز سره به وي انشاءالله مرکز سره به ما و تاسو جذبه یاوي ولوله به وي ما و تاسو به هر قسم ته حوصلې مرکز سره وي انشاءالله دعا کوو خدای مو مرکز شاد و آباد ولري پروردگار تورای قوم شاد و آباد وساتي پروردگار دغه ځای کې کوم کسان خدمتونه کوي سوره یې درې دي پیش نماز